برای مهربانی که زمونږ چینل هم تر اوسه نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. موږ باندې نننۍ ویډیو کې ډسکس کوو کیمیکل ایکویلیبریم، چې کیمیکل ایکویلیبریم څه ته ویلی شي. نو هغه ایکویلیبریم راځو ډیفینیشن طرف ته. د ریټ in which reactants are converted into product and the product back converted into reactant is called equilibrium. نو کیمیکل ایکویلیبریم څه ته ویلی شي؟ هغه شرحه، هغه ریټ چې په هغه باندې ریاکټنټ چې کوم تعاملات ورته په اردو کې ویلی شي هغه کنورټ کیږي پراډکټ ته، او پراډکټ واپس کنورټ کیږي ریاکټنټ ته. نو چې کوم سټیټ زموږ سره راځي، کوم حالت زموږ سره دې وخت کې واقع کیږي، دغه ته ویلی شي ایکویلیبریم. مثال په طور باندې راځو یو اگزامپل ته، چې دا زما سره څه شی شو؟ دا زما سره دی یو کنټینر دی، ټیک شو، او دا کنټینر ما د بره نه څه کړو، په دې باندې مې ډاکن کېښوست او بند مې کړ. نو دا ریاکټنټ دی، دا واټر دی، ما دا د څه نه ډاکه؟ واټر نه مې دا ډاکه. نو په دې کې زما سره دا څه شی شو؟ دا واټر مالیکیول دی، ټیک شو. دا واټر مالیکیول راځي او بره د سرفیس چې کوم د دې کنټینر کوم سرفیس دی، دې ته څه کېږي؟ دلته بره د کنټینر په دې سرفیس کې بدل بدل قلم باندې لیکم چې تاسو ته ښه طریقې سره واضحه شي. نو دې ته ما د لاندې نه څه کړه؟ هیټ مې ورکړه. هیټ مې ورله ورکړه، درجه حرارت ورکوم. نو دا ریاکټنټ داسې کېږي چې اوله کې دا ریاکټنټ کنورټ کېږي پراډکټ ته، او راځي د دې لوښي په دې سر پسې څه کېږي؟ لکه ښلي. او دا چې ریاکټنټ چې کوم دی ورو ته ورو راځي او پراډکټ ته بدلېږي. بیا داسې یو وخت راشي چې دا پراډکټ چې کوم دی دا واپس دې ریاکټنټ ته بدلېږي. دا پراډکټ راځي او دې ریاکټنټ ته بدلېږي. نو کله چې ریاکټنټ ځي او پراډکټ ته بدلېږي، نو په دې وخت کې زموږ سره په ابتدایي حالت د پراډکټ شرحه کمه ده، ولې زیات ریاکټنټ دی او لږ پراډکټ دی. نو دا کنورټ کېږي څه ته؟ لکه پراډکټ ته کنورټ کېږي او په دې سرفیس پسې نښلي. بیا داسې یو وخت راشي چې درجه حرارت سیوا کېدو سره سره داسې کار وشي چې دا زما سره د دې سرفیس چې کوم مالیکیول دي اخون نه واپس دا خپله انرژي څه کوي؟ لکه لاس کوي او واپس راځي او دې ریاکټنټ ته واپس کنورټ کېږي، واپس لیکویډ حالت ته راځي. دلته تللي دي ویپر حالت ته تللي دي، پراډکټ چې ورته موږ وایو. بیا واپس راځي او دې ریاکټنټ ته چینج کېږي، واپس لیکویډ ته راځي. نو یو وخت داسې راشي چې په هغه باندې لیکویډ چې څومره لیکویډ زموږ سره کنورټ کېږي پراډکټ ته، نو اخون نه پراډکټ واپس راځي او دې ریاکټنټ ته کنورټ کېږي، مطلب لیکویډ ته کنورټ کېږي. نو په دې حال کې زما سره یو ایکویلیبریم راشي، هغه ته ویلی شي کیمیکل ایکویلیبریم ورته ویلی شي. مطلب چې څومره ریاکټنټ پراډکټ ته کنورټ کېږي، نو اخون نه پراډکټ واپس راځي او ریاکټنټ ته کنورټ کېږي. نو دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي کیمیکل ایکویلیبریم. ټایپس د کیمیکل ایکویلیبریم زموږ سره څو دي؟ there are two types of chemical equilibrium. There are two types of chemical equilibrium. دلته لکه څو ټایپس دي د کیمیکل ایکویلیبریم؟ دوه ټایپس دي د کیمیکل ایکویلیبریم. یو ته ویلی شي هوموجینیس ایکویلیبریم، یو ته ویلی شي هیټروجینیس ایکویلیبریم. راځو موږ هر یو په ډیټیل سره وایو چې هوموجینیس ایکویلیبریم څه ته ویلی شي او هیټروجینیس ایکویلیبریم څه ته ویلی شي. هوموجینیس G
homogeneous equilibrium. Homogeneous equilibrium. Homogeneous equilibrium څه ته ویل شي لکه homo معنا ده same. هغه equilibrium هغه reaction چې په هغه کې reactant زمونږ سره څه شي په سیم حالت کې په سیم پیس کې اکر شي هغه ته ویلی شي homogeneous reaction. equilibrium مطلب those reactions in which reactant occur in same phase is called homogeneous equilibrium. homogeneous equilibrium څه ته ویلی شي هغه reaction چې په هغه کې reactant اکر شي په سیم پیس کې دې ته ویلی شي homogeneous equilibrium. لکه زه به ستاسو د پوهې دپاره یو اګزامپل والمه چې مثال تو مثلا زما سره څه دی لکه liquid په liquid کې شي liquid in liquid right liquid په liquid کې واقع شي یا gases په gas کې gases in gases یا liquid په liquid کې شي یا gases په gases کې شي دې ته ویلی شي homogeneous equilibrium. مثال په طور باندې زما سره زه به دا ځای وران کړم د دې وجې نه چې تاسو ته صحیح واضحه شي. دا زه د homogeneous equilibrium اگزامپل کومه چې دا N2 دی ټیک ده N2 دی او ورسره O2 دی اکسیجن دی. دا دواړه څه دی لکه دا دواړه زما سره په ګیشیس سټیټ کې دي صحیح ده دا هم په ګیشیس سټیټ کې دی او دا هم په ګیشیس سټیټ کې دی. دا به زما سره څه ورکوي لکه دا به ورکوي 2NO به ورکوي څه به ورکوي 2NO به ورکوي 2NO او دا به په څه حال کې وي لکه دا به په ګیشیس حال کې وي صحیح ده دا به په ګیشیس حال کې وي. مطلب reactant to نایټروجن او اکسیجن دا دواړه په څه کې وو د ګیشیس سټیټ کې وو د دواړو ریاکشن وکړو نو څه ورکړه 2NO یې ورکړه او دا یې په ګیشیس سټیټ کې ورکړو صحیح ده. نو دواړه مطلب دا homogeneous reaction څه شو دا په سیم پیس کې واقع شو reactant هم په ګیشیس سټیټ کې وو او چې کوم پراډکټ یې ورکړه نو هغه هم په ګیشیس سټیټ کې وو ٹھیک شو. دا د homogeneous equilibrium مطلب هغه ریاکشن چې په هغه کې reactant او پراډکټ دواړه په ګیشیس په یو حال کې واقع شي په سیم پیس کې واقع شي یا په ګیشیس کې واقع شي یا په سالډ کې واقع شي نو دې ته ویلی شي homogeneous equilibrium. لکه موږ اگزامپل کې وویل چې واټر دی لیکوډ په لیکوډ کې شو یا ګیسز په ګیسز کې شو دې ته ویلی شي homogeneous equilibrium. او homogeneous equilibrium اگزامپل کې تاسو ته ما وویل چې نایټروجن دی او اکسیجن دی دواړه په ګیشیس سټیټ کې دي دا ریاکټنټ دي په ګیشیس سټیټ کې دي. دا زما سره پراډکټ راځي زه به ولیکم ستاسو د پوهې لپاره چې تاسو ته خبره لږه واضحه شي. دا زما سره څه دی لکه دا ریاکټنټس دي رایټ او دا څه دي پراډکټ دي. نو ریاکټنټ دا هم په ګیشیس سټیټ کې دي او پراډکټ چې کوم موږ ته راکړه نو دا هم په ګیشیس سټیټ کې دي. نو دا دې قسمه ریاکشن ته څه ویلی شي homogeneous reaction ورته ویلی شي او homogeneous equilibrium ورته ویلی شي. بل دی زما سره دی heterogeneous equilibrium دویم قسم یې چې کوم دی هغه ته ویلی شي heterogeneous equilibrium. heterogeneous equilibrium heterogeneous equilibrium. هیټرو څه معنی ده هیټرو معنی ده زید بدل مختلف هغه ریاکشن چې په هغه کې ریاکټنټ او پراډکټ اکر شي واقع شي خو په ډیفرنٹ پیس باندې وي په مختلف حال کې وي دې ته ویلی شي heterogeneous equilibrium. زه راځم ډیفینیشن ته چې تاسو ته لږه خبره واضحه شي. هغه ریاکشن those reactions in which چې په هغه کې reactant and product
and products occur in different phase is called heterogeneous equilibrium. Is called heterogeneous equilibrium. Heterogeneous equilibrium ورته ویلی شي. right. heterogeneous equilibrium څه ته ویلی شي؟ لکه هیټرو معنی دا مختلف، هغه ریاکشن هغه اکویلیبریم چې په هغه کې یا هغه ریاکشن چې په هغه کې ریاکټنټس او پراډکټ دا دوانه واقع شي خو په ډیفرنٹ فارم کې وي، په ډیفرنٹ حالت کې وي د یو بل نه، دې ته څه ویلی شي؟ هیټروجینیس اکویلیبریم ورته ویلی شي. مثال تو مثلا سالډ دی او په ګیسز کې شو. سالډ زما سره مثال ریاکټنټس په سالډ فارم کې دي او چې کوم پراډکټ ماته راکړي نو هغه به په څه کې لکه په ګیشیس سټیټ کې وي، یا ګیسز دي او دا یا بل داسې ریاکټنټس دي چې هغه زما سره په ګیشیس سټیټ کې دي او ورکوي څه شی چې کوم پراډکټ ماته راکړي نو هغه به په څه په ګیشیس سټیټ کې وي، نو دې ته ویلی شي هیټروجینیس اکویلیبریم. زه راځم اگزامپل ته چې تاسو ته خبره واضح شي د ریاکشن نه. نو ریاکشن دی زما سره دی CaCO3 کیلشیم کاربونیټ CaCO3 دا زما سره په څه حال کې دی؟ لکه دا زما سره دی په سالډ سټیټ کې دی. ټیک ده. کوم پراډکټ ماته راکوي نو هغه به څه لکه زه به ریاکشن کې تاسو ته انشاءالله واضح کړم. CaCO3 دی کیلشیم کاربونیټ په سالډ فارم کې دی. ټیک ده. یو ماته راکوي څه لکه CaO راکوي او بل څه راکوي لکه یو راکوي دا CaO به زما سره څه دا به په سالډ فارم کې. ټیک ده. دا په څه کې په سالډ فارم کې وي. پلس بل څه شی راکوي؟ بل ماته راکوي CO2 کاربن ډای اکساید راکوي. دا به په څه کې لکه دا به په ګیشیس سټیټ کې وي. CaCO3 دی کیلشیم کاربونیټ دی او دا دی په سالډ فارم کې، او چې کله زه په ریاکشن پې وشي او ریاکټنټ پراډکټ ته کنورټ شي نو دا به زما سره څه کوي لکه دا به یو راکوي CaO راکوي په سالډ فارم کې، بل CO2 راکوي کاربن ډای اکساید راکوي په ګیشیس فارم کې. یو یې په ګیشیس فارم کې راکو یو یې په سالډ فارم کې راکو. مطلب ریاکټنټ او پراډکټ د یو بل نه بدل دي. ولې ریاکټنټ چې کوم په سالډ فارم کې وو او چې کوم پراډکټ یې راتله نو هغه یو په سالډ فارم کې شو بل په ګیشیس فارم کې شو. نو داسې قسمه ریاکشن چې په مختلف حالت کې واقع شي هغه دغه قسمه ریاکشن ته څه ویلی شي؟ لکه دې ته ویلی شي هیټروجینیس اکویلیبریم ورته ویلی شي. رایټ. برای مهرباني که زموږ ویډیو تاسو ته پسند راغله نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب یې کوئ، شیر یې کوئ او لایک یې کوئ. په روانه ویډیو کې به انشاءالله تعالی موږ وایو ریورسیبل او ایرریورسیبل